بسم الله الرحمن الرحيم ننزل من عربي كمعلم سبق نمبر 27 से الدرس الرابع شروط تذكير وتانيث يعني مذكر ومؤنث वाला बात से नंबर इंशाल्लाह हम तमरीन यानी मश्क नंबर 3 हल को 3 नंबर तमरीन या तमरीन और मश्क यो चीज है हां तमरीन हम ورته وي عربي کې او موږ ورته مشق وایو نو 3 نمبر مشق دی دا موږ عربي دغه راکړي موصوف صفت راکړي دي وای د دې تاسو ترجمه مو لیکي او د کې موصوف صفت تاسو پیژنئ نو النفس المطمئنه نفس ما تاسو ویلو دا مؤنث سماعي دی او د لپاره المطمئنه مؤنث راغی ځکه دا نفس مؤنث سماعي دی نو المطمئنه چې دا مولا مؤنث راغی او النفس دوره دا معرب باللام دی یعنی معرفه دی نو المطمئنه بمولا معرفه راځي نو دا النفس موصوف دی او دا المطمئنه ولا صفت دی مطمئن نفس اطمینان والا نفس اطمینان والا ځان اطمینان والا جان اطمینان والا نفس ٹھیک شو ليله طويله دا ليله وګور دا شپې ته وي طويله معنا اوګدا دا ليله نکره ده نو دا طويله ولا نکره راغی او ليله مؤنث ده دا طويله ولا مؤنث راغی ما تاسو ویلو د مؤنث علامت دا ګول تابع ها ٹھیک شو نو یا با ګول تابع یا با مؤنث سماعي وي نو ليله طويله چې کنه او دا طويله معنا اوګدا او ليله معنا شپه نو یو اوګدا شپه یو اوګدا په کې څه کوي چې نکره کې به مونږ یو خامخا لګو یو اوګدا شپه نو دا اول به د صفت معنا کو ورسته به د موصوف معنا کو ها القرآن الحكيم حكمت ندق قرآن حكمت ولا قرآن نو القرآن الحكيم نو القرآن دا موصوف دی او دا الحكيم ولا صفت دی موصوف صفت مرکب توصیفی شو نو وګوره القرآن معرفه دی نو الحكيم دا صفت ولا معرفه دی ريح شديدة ريح ما تاسو ویلو دا مؤنث سماعي دی عرب دا مؤنث غني پدې کې د مؤنث علامات نشته خو عرب مؤنث غني نو موږ به مؤنث وایو نو چې کله موصوف مؤنث وی کنه که مؤنث سماعي وي نو بیا ولا صفت مؤنث لفظي راغی وګوره دا ولا شديدة راغی نو ريح شديدة یو تیزه هوا یو شديده هوا یو تیزه هوا الخليفة العادل الخليفة دوغري دا معرفة لي او الخليفة لفظي خو مؤنث دي خو معنی لحاظ سره دا د خلیفہ د مسلمانانو یو بادشاہ لپاره دا الخلیفة استعماليږي نو الخلیفة العادل نو دا عادل ورلا صفت دی او خلیفة موصوف دی نو دا موصوف لفظا خو مؤنث دی خو معنن دا مذکر دی او العادل ورلا مذکر دغه راغی دا صفت راغی نو العادل صفت دی او الخلیفة دا موصوف دی نو موږ وایو انصاف کوونکی خلیفہ انصاف کوونکی خلیفہ بلدة طيبة دا وګوره دا موصوف صفت دی او دا نکره دی بلدة طيبة موصوف صفت دی او دا نکره دی بلدة موصوف دی طيبة ولا صفت دی نو بلدة نکره دی طيبة بم ولا نکره وی نو موږ وایو یو خار یو کلی خار یا یو خار ورب غفور رب وګورئ دا موصوف دی او غفور ولا صفت دی او موصوف صفت دوانه نکره دی ورب غفور او یو بخون کې رب نو دا رب موصوف دی او دا غفور ولا صفت دی دا صفت دی موصوف صفت مرکب توصیفی شو دارون وګورئ ما تاسو ویلو چې دا مرکب دا مؤنث سماعي دی عرب دا مؤنث غني نو حالانکه د مؤنث علامات پکې نشته نه پکې کول تاشتا نه الف ممدوده شتا نه الف مقصوره دې درس مخکې مونږ الف ممدوده او الف مقصوره ویلو نو دارون مؤنث سماعي دی عربي مؤنث غني نو دا موصوف دی او دا صفت ولا مؤنث لفظي راغی ځکه دا دارون مؤنث سماعي دی او دا عظیمه ولا مؤنث لفظي راغی د دې په ګور اخره کې دا ګول دار را ٹھیک شو نو دارون نکره دی عظیمه ولا نکره راغی نو یو غټ کور یا یو شاندار کور نکره سره به مونږ یو لګاو نار موقدة نار نور ما تاسو ویلو د اور نمونه ټول په عربی کې دا مؤنث سماعي دی او دا موقدة ولا بیا صفت راغی بلکړې شوی موقدة نه بلکړې شوی اردو کوئی بڑکائی ہوئی ٹھیک شو نار موقدة نو نار موصوف دی موقدة ولا صفت دی نو موږ وایو بلکړې شوی اور اردو کوئی بلکائی ہوئی آگ
نو وګورئ دا نار موصوف شو او دا موقدتون ورله صفت شو موصوف صفت مرکب توصیفی نو دا ورله ترکیب هم کوئ ابنتون صالحتون ابنتون دا لور ته وایي او صالحتون معنی ده نیکه نو ابنتون دا نکره ده صالحتون هم ورله نکره راغی ٹھیک شو معرفه نه شروع کې الف لام نشته نو چې شروع کې الف لام وي هغه به معرفه وي چې شروع کې الف لام نه وي نو او تنوین وي پې نو بیا به هغه نکره وي نو ابنتون چې نکره وي نو دا صفت په دا صالحتون صفت چې دا به نکره وي ابنتون موصوف دی صالحتون صفت موصوف صفت مرکب توصیفي ابنتون معنی ده ابنتون صالحتون معنی ده یو نیکه جنۍ یو نیکه جنۍ هندون الصادقه هندون الصادقه دا هند چې دا یو جنۍ نوم دی دا په خپل معرفه وي الصادقه ولا معرفه راغی رښتونی هندا یا رښتیا ویونکې هندا ٹھیک شو العروس الحسنه العروس دا عروس ما تاسو ویلي ناوي ته وای ناوي ته اردو کې ورته دلهن وای او العروس الحسنه العروس الحسنه نو خولي ناوي خولي خيسته ناوي الشمس الطالعه الشمس الطالعه راختون کې نور الشمس موصوف الطالعه ولا صفت والقمر الغارب والقمر الغارب او دوبیدون کې سپوږمۍ ٹھیک شو نو القمر موصوف ته الغارب ولا صفت ته الصلاة موصوف ته او الفريضة ولا صفت ته الصلاة معرفة ده دلته دا الشمس معرفة ده نو دا الطالعة ولا صفت ته نو دا معرفة ده دلته القمر چې دا معرفة ده نو دا الغارب ولا معرفة راغی ٹھیک شو الشمس وګورئ دا مؤنث سماعي ده الطالعة ولا مؤنث لفظي راغی ٹھیک شو الصلاة الفريضة الصلاة مؤنث لفظي الفريضة ولا مؤنث لفظي راغی او الصلاة معرفة ده الفريضة ولا معرفة راځي ځکه چې موصوف څنګه وي صفت په ماغه شانتي وي چې موصوف مذکر وي صفت په مذکر وي که موصوف مؤنث وي صفت په مؤنث دلته موصوف مؤنث ته ګولتاره پکې نو صفت هم کې ګولتاره مؤنث ته نو الصلاة الفريضة فرض منز ٹھیک شو فرض منز فاطمة الزهراء نو دا فاطمه دا موصوف ته الزهراء ولا صفت ته نو فاطمه مؤنث ته نو الزهراء الف ممدوده ولا متصویل د الف ممدوده دا علامت دي چې اولنی حرف باندې به زبر وي په دویم ځای کې به دا الف وي الف مده او اخره کې به دا حمزه وي ٹھیک شو نو اخره کې به حمزه وي د حمزه نمخ کې به الف وي د الف نمخ کې حرف باندې به زبر وي دیتا الف ممدوده وي ٹھیک شو فاطمه الزهراء تر تازگی والا فاطمه یا زلیدون کی فاطمه ٹھیک شو الابنة الحسنة الابنة الحسنى الابنة الحسنى ډیره خسته جنۍ الابنة ابنة دې ځکه مخکې ابنة راغله دی ابنة دا نکره راغله او دلته کې معرفه راغی په شروع کې الف لام راغی نو په الحسنى باندې هم شروع کې الف لام راشي او دلته الحسنى مؤنث ته او علامتي په دې چې دا الف مقصوره والا مؤنث ته ٹھیک شو الابنة الحسنى ډیره خسته جنۍ الابنة الحسنى دا الابنة موصوف ته او دا الحسنى ولا صفت ته نو موږ وایو ډیره خسته الحسنى معنی ډیره خسته الابنة معنی جنۍ حرب طويلة حرب ما تاسو مؤنث سماعي دی او دا طويلة ولا مؤنث لفظي راغی او دا ور دي کړه مؤنث علامت شته یا ګول تا طويلة کې نو یو اوږد جنگ ایک طویل یا ایک لمبی لڑائی یا اوږد لڑائی یا اوږد جګړه طرفتن الشاعر طرفه دا یو شاعر نوم دی طرفه کوم چې شاعر دی رشید العلامه دا طرفه د سړی نوم دی خو اخره کې پکې ګول تاري ما تاسو د مخکې درس کې ویلو چې بس د سړو نومونه به هغه کې به ګول تار راځي لفظي به هغه مؤنث وي خو نور به هغه د سړی نوم وي لکه څنګه خلیفہ راغی خلیفہ دا د سړو بادشاہ ته وي یو سړی ته وایي بادشاہ دی او دا طرفتو ته وګوره دا هم دی العلامتو ته وګوره علامه لوی عالم ته وایي رشید العالم علامه رشید ډېر لوی عالم رشید نو دا امید دی په دې به تاسو پوه شوي د دې د ځان سره سکرین شاټ واخلئ او دا ځان سره ولیکئ دوباره دا درسونه واورئ انشاءالله تاسو په دې باندې ډېر ښه پوه شئ دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس اجازه غواړو هذا ابو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام